نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين نکعبی شریفین گیر چاپیرا لطولنا لوی دائرہ حقیقت مواقیت وی جمع د میقات بیا ورپسې دویمه دائره هغې ته حرم وی حرم د ځمکې بعضې داسې مخصوص احکام دي چې هغه احکام په دغه ځمکه پورې خاص دي. تاسو واورېدل دریمه دائره د کعبې شریفې نه ګیر چاپېره هغه د مسجد حرام ده. د کعبې شریفې نه ګیر چاپېره چې کوم جومات دی لومړنی چت تیخانې دویم دریم دا ټول مسجد حرام کې راځي. د نبی علیه السلام په زمانه کې دا ورکوټي جومات او بیا پکې توسیعات کېدل اوس پکې ډېر زیات توسیعات وشول. دغه جومات قرآن کریم کې هم د هغې ذکر راغلی دی لتدخلن المسجد الحرام او د دغې مونځ یو ثواب الله جل جلاله د 1,00,000 برابر ورکوي او بیا د دې جومات په منځ کې چې کوم میدان دی کوم ګراوند دی دا څلورمه دایره ده. دې میداني ته وایي مطاف او د مطاف مطلب دا دی د طواف د کولو ځای. دغه میدان کې حاجیان د بیت الله شریف نه ګیر چاپېره طوافونه کوي نو ځکه ورته مطاف وایي. د نبی علیه السلام په زمانه کې دا مطاف هم ورکوټی او ګیر چاپېره تېنه ورکوټي جومات هم او د دغه جومات نه ګیر چاپېره څلورو اړخونو طرف ته د مکې مکرمې نه مشرکانو کورونه او دروازې ګیټونه یې د جومات طرف ته کله به چې هغې د خپلو کورونو دروازې بندې کړې
نبي ابا بیت الله شریف ته د خلکو تلل راتل بند شو. نبی علیه الصلاۃ والسلام یو ځلې د فتح مکې نه بعد اعلان وکړ چې په کعبه باندې د چا جاگیرداری او د چا قبضه نشته دی. 24 घंटे کال 12 میاشتې به د دې دروازې کوله وي او کم مسلمان چې کم وخت راځي مونځ به کوي، طواف به کوي. یو قبله ده او یو د کعبه، دې دواړو کې فرق دی. هر کال یې درته وایم کعبه د دې کوټې او د دې آبادۍ نوم دی. کعبه د عربی په ژبه کې چوکور څلور ګوټیزه سیس ته وایي او دا کعبه هم چوکوره ده ځکه ورته کعبه وایي. او دویمه ده قبله. قبله هر هغه ځای ته وایي چې کوم ځي طرف ته د مونځ په حالت کې مخ کول دا فرض دي او چې هغه طرف ته دي مخنی نو مونځ دې نه کېږي. نو په کوم ځای کې چې دا چاردیواري دا کوټه ده دغه او بیا د دغه ځای نه والا هغه دوم اسمانه پورې دا ټوله فضا دا قبله ده. او کوم ځای کې چې بنیادونه دي د دغه ځای نه والا هغه د تحت الثرا د ویمې ځمکو پورې چې څومره د دې په محاذات کې کومه حصه ده دې ته قبله وایي. لہذا قبل فرض د سعودي حکومت دا فیصله وکړي چې دا آبادي مونږ ورانو دا کعبه ورانو او اثرینه ورباندې تعمیر کو جوړوي نو خلک به منځونه نه کوي به کم بنیادونو باندې چې دا کعبه ولاړه ده دغه ځای کې دا آبادي یو کني او مسلمانان به دې طرف ته نیت لري مونځ به کوي مخ به کوي مونځ به کېږي. او کعبه هغه د دې آبادۍ نوم دی. الله جل جلاله چې د ځمکه پیدا کوله جوړولی نو بره د الله عرش او لاندې ټولې اوبه وي. وکان عرشه علی الماء قرآن کې راځي د الله عرش له اوبو د پاسه یعنې بره عرش او لاندې اوبه او بیا دغه اوبه الله اوشاربلي په خپل حکم سره لکه څنګه چې بلا تشبیه شملي شاربلي شي. څومره زمانه څومره وخت الله ته علم دی چې کله دا اوبه اوشاربلي نو کوم ځای کې چې دا کعبه جوړه ده دغه ځای کې یو بربرته را جوړه شوه او بیا دغه بربرکۍ نه الله پاک د ځمکې بنیاد کېښوده
او بیا د دې ازمکه خریدا ټول عالم کې د ازمکه الله پاک خورا کړه. نو د ازمکه ابتلاء او شروعات هما د ازمکه دغه ځای نه شوي دي کوم ځای باندې چې دا کعبه جوړه ده. د دنیا په تاریخ کې څو ځله د دې کعبې تعمیرات شوي دي. د ټولو نه اولنی تعمیر ملائکو کړی دی، فرشتو کړی دی د الله په حکم سره. د آدم علیه السلام د پیدایش نه 2000 کاله وړاندې فرشتو د الله په حکم سره کعبه جوړه کړه. دویم تعمیر آدم علیه السلام کړی دی. دریم تعمیر د هغه په اولاد کې یو پیغمبر دی شیث علیه السلام هغه کړی دی. څلورم تعمیر ابراهیم علیه السلام کړی دی. او پنځم تعریف په دغه وطن په دې علاقه کې یو قبیله و عمالقه او هغوی کړی دی. او شپږم تعمیر یو خاندانو بنو جرهم د هغې نوم اسماعیل علیه السلام سخرګنۍ وه د هغه واده په دغه خاندان کې شوی. شپږم تعمیر هغه کړی دی هغوی. او په مرور د زمانې سره دا قصه داسې تله د نبي علیه السلام په نیکونو کې یو نیکه دی قصي ابن کلاب ومزل هغه تعمیر کړی دی. ډېرې زمانې پورې دی د مسجد حرام او د کعبې منتظم او متولي و. او بیا اتم تعمیر د قریشو اول فرشتو، دویم آدم علیه السلام، دریم شیس علیه السلام، سلورم مسکرانه پاتې شو کنه، سلورم ابراهیم علیه السلام، پنځم عمالقه، شپږم بنو جرهم، وم قصي ابن کلاب، او اتم د نبی علیه السلام په زمانه کې د هغوی د بعثت نه 15 کاله وړاندې د مکې قریشو کړی دی. او نهم تعمیر عبدالله ابن زبیر کړی دی. او لسم تعمیر حجاج ابن یوسف کړی دی. دا لس تعمیرات شوي دي. او یو لسم تعمیر راځي د ترکو چې کله سلطنت عثمانیو څو سوه کاله، او بیا په هغې کې یو بادشاه سلطان مراد د هغه نوم وایي یو لسم تعمیر هغه کړی. او دولسم تعمیر بیا لږه زمانه وړاندې د سعودي عرب بادشاه فهد هغه مکمل تعمیر نه دی کړی بلکې هغه تجدید کړی دی. دا 12 تعمیرات په دې کې د ټولو نه مشهور تعمیر هغه د ابراهیم علیه السلام تعمیر دی. قرآن کې الله بار بار دا غي ذکر کړی دی. وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ من البيت وإسماعيل ربنا
تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. دې آیات کې الله پاک یو ټکی استعمال کړی دی او دا ټکی معنا دا ده وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ چې کله ابراهیم علیه السلام بیت الله شریف بنیادونه راپورته کړه بنیادونه یې راوچت کړه مطلب دا دی چې بنیادونه هغه نه دي ایښي بنیادونه مخکې نه فرشتو ایښي وو خو د هغه بنیادونو د پاسه هغه دیوالونه راوچت کړه وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ. دویم تعمیر بیا شک مشهور دی په دغه تعمیراتو کې او هغه اتم نمبر دی هغه د مکې مکرمې د قریشو تعمیر دی د کعبې نه غیر چاپېره غرونه دي او اوس هم چې تاسو وګورئ موجوده وخت کې هم کعبه چې په کوم ځای کې ولاړه ده نو دا ډېر زیات پشاوره کې دي نو د نن 1400 کاله وړاندې بارانونو به چې کېدل هغه ټولې اوبه به د غرونو د کعبې طرف ته راتلې اکثر به سیلابونو کې دا ډوبه شوه طوفانونه به راغله نو دا تعمیر به کمزورې را کمزورې شو نقصان به ورته ورسېده نو د نبی علیه السلام عمر 35 سالو او زور تعمیر کمزور شوی د مکې مشرکانو مشوره وکړله چې دا ورانه و د سره یې جوړو 12 قبیلې وې مشران یې راجمع شو اتفاق یې راغی چې صحیح ده یو خبره پکې دا وشوه چې د بیت الله شریف د تعمیر دپاره به چنده کوو او چنده به پکې هر قام ورکوي او د هر قام او د قبیلې خلک به د خپل خاندان نه حلاله پیسه راغونډوي حرامه به پرې نه لګوي د جوارۍ د شرابو د سود د غلا د ډاکي داسې پیسې بني کافرانو مشرکانو لیکن د هغې هم دا عقیده او نظریه وه چې د الله په کور باندې حرامه پیسه لګول دا ټیک نه ده نه هر خاندان کې چندې شروع شوې او د چا سره به چې حلالې پیسې وې راوړي دویمه ده چې دا زور تعمیر به څوک ورانوي د یېرې نه به چا لاس نه وړو مشرکانو کافرانو د هغوی د عقیده او دا نظریه وه چې بیت الله شریف ورانول دا بې ادبي ده بې احترامي ده هسې نه چې چېرته به موږ باندې د الله د اړخه عذاب رانه شي نه یو کس تیار شو هغه یې شروع به زه کومه هغه کوداله راواغشته شروع یې وکړله ستیږې میږې ترې راوغورځولې شپه تېره شوه د مکې مشرکانو انتظار کولو چې که چېرته الله پاک په دغه کار ناراضه وي نو په دې شپه کې به د باندې عذاب راشي موږ به کیسه پرېږدو او که دغه سړي باندې څه عذاب رانغه بیا د دې مطلب به دی چې الله پې خوشحاله دی قرآن مې نو په هغه سړي باندې هېڅ قسمه څه عذاب رانغه نو بیا ټولو په شریک به شروع کړه بلکل کعبه یې د ځمکې سره همواره کړه ورانه یې
دوباره بیا پې شروع کړله. په دې کعبه کې دوه ځایونه دي، دواړه کاڼي دي. د یو کاڼي نوم دی حجر اسود او د دې بل کاڼي نوم دی مقام ابراهیم. دا دواړه جنتي کاڼي دي او دا دواړه الله پاک را لېږلي وو د ابراهیم علیه السلام په زمانه کې، هغه یې را لېږلي. حجر اسود اول په دغه ګوټ کې چې چا لګولی دی فټ کړی دی نو هغه ابراهیم علیه السلام دی. ابراهیم علیه السلام او د مکې د مشرکانو د دې څلورم تعمیر او د دې اتم تعمیر ترمنځ یو څو فرقونه دي. یو دا چې د ابراهیم علیه السلام چې کومه تعمیر شو د کعبه وه هغه تشه چاردیواري وه، د پاسه پیچته نه و. د مکې مشرکانو پیچت واچول. یو فرق پکې دا دویمه ده چې د مکې د مشرکانو په زمانه کې د ابراهیم علیه السلام په زمانه کې د کعبې دوه دروازې وي، یو مشرق طرف ده او بله مغرب طرف ده. مشرقي دروازه باندې به خلک ننوتل او په مغربي باندې به وتل. د مکې مشرکانو د مشرقي دروازه پرېښوه او مغربي بنده کړه. دو فرق. دریم دا د ابراهیم علیه السلام په کعبه کې دروازه د ځمکې سره لګېدلې وه لکه څنګه عامې دروازې دي، او د مکې مشرکانو دا دروازه اوچته کړه لکه اوس چې څومره اوچته ده. دا درېیم فرق شو. د ابراهیم علیه السلام کعبه باندې چت نه و نو پرنالي ته حاجت نه و، هغې به چت واچولو نو د چت د اوبو د نکاسۍ لپاره د پرنالي ضرورت و نو هغې پکې پانل کېښود. دا فرق شو. او دغه هغه ګوټ دی چې کوم کې حجر اسود دی، دا هغه ګوټ دی چې کوم د رکن یماني وایي. دې طرف ته چې کوم دواړه ګوټونه دي رکن عراقي او رکن شامي، دا دیوال هم دغه ځای پورې ورسېده، دا هم داسې دغه ځای پورې ورسېده. د کعبې چې کومه پوره حصه وه د هغه ځای پورې دا دیوالونه ونه رسېدل، چنده ختمه شو. حلالې پیسې ختمې شوې. بیا د مکې مشرکان راغونډ شو، مشوره یې وکړله او په دې لنډو باندې دغه دیوال راته وکړه. نو دا څه حصه د کعبې د ابراهیم علیه السلام په زمانه کې کعبه کې دننه وه او د مکې د مشرکانو د قریشو په تعمیر کې دغه حصه د کعبې نه بهر پاتې شوه. دا پکې بل فرق دی. دا فرقونه دي پکې. د دې دیوال نه اخوا ته چې کومه ټوکړه ده او د سینې عمره د سپوږمۍ په شکل کې د هغې نه دیوال راتاوړي. د کعبې د دغې دیوال او د هغه دیوال ترمنځ چې کومه ټوکړه ده د دې دوه نومونه دي. مشهور نوم یې دی حتیم او دویم نوم یې دی حجر. یو نوم یې حتیم دی او بل نوم یې حجر دی. د بیت الله شریف د دغه دیوال نه
شپږ یا شپږ نیمه او یا ولاسه شپږ یا شپږ نیمه یا ولاسه دا یقینا کعبه ده او دا حتیم چې د کوم ځای نه راتاو شوی دی هغه ډېره غټه حصه ده نو د دې شپږ نیمو لاسونه اخواته چې بیا کومه حصه ده دا د کعبې د حدودونه بار ده لہذا چې کوم مسلمان تعالی مقور کی او حتیم ته ننوځي او دې بیا په مزه ځان وړاندې کوي او د کعبې د دیوال او د دې شپږ نیمو لاسونو ترمنځ دغه ځای کې د مانځه یا د ناستې ولاړې یا د دعا موقع الله ورته ورکړله نه دا داسې ده لکه په کعبه کې دننه عائشة صدیقی رضی اللہ تعالی عنہ یوزلی نبی علیہ السلام ته درخواست وکړه زړه مې غواړي شوق مې دی چې په کعبه کې مې دننه مونځ وکړي نبی علیه السلام د لاس نه ونیوله راویوسته او د حتیم کې دننه د دیوال سره خوا کې ودروله او هغې مونځ وکړه نبی علیه السلام ورته فرمیل چې تا په کعبه کې دننه مونځ وکړه مکه مکرمه چې کله فتح شوه د مسلمانانو او د الله د پیغمبر په قبضه کې رااله نو په یو موقع نبی علیه السلام یو حدیث ذکر کړی او د زړه د یوې تمنا او د آرزو اظهار یې کړی او هغه دا چې زما د زړه ارمان دی دا توقع امید مې دی غواړم چې دا حتیم دا کومه عیسه په کعبه کې دننه وه اوس هم دا په کعبه کې دننه راولم او د ابراهیم علیه السلام په طرز باندې چې کوم تعمیر دی دا بیا هم هغسې جوړه کړم خو د یو عارض د یو عذر په وجه نه کوم او هغه عذر دا دی چې د مکې مشرکان سړی کلونه دی په کفر او شرک تیر کړي دي اوس که زه دا کعبه ورانه کړمه هسې نه چې د دې عقیدې خرابې شي چې دا څنګه پیغمبر دی چې نعوذ بالله د الله کور وران کړه نو د دې یاره د وجې نه زه دا نه ورانوم دا حدیث عائشې صدیقې اورېدلی او ورته یاد نو د ابراهیم علیه السلام د تعمیر چې دا څلورم نمبر دی او د قریشو د تعمیر چې دا اتم نمبر دی دا فرقونه پکې دي چې کله د مکې مشرکانو قریش تعمیر کولو د الله پیغمبر ته الله پاک د پیغمبرینو نه ورکړي نبی علیه السلام پخپلهما پخپلو اوږو باندې تیږې راپورته کړي دي او د کعبې په تعمیر کې حصه اخیستې ده چې کله دیوالونه اوچت شو کوم ځای کې چې حجر اسود لګېدلی دی دغه ځای ته راورسېدل اوس مسله جوړه شوه چې دا حجر اسود به څوک فټ کوي څوک بېږدي هره قبیله په دې باندې کلکه ولاړه چې دا به مونږ کوو ځکه دا ډېر لوی عزت دی او دی حتی قصه ورسېده چې اسلحې راوړي او ټول حرم یې د تورو د غشو او د اسلحونه ډک او هره قبیله په دې کلکه وه دا به مونږ کوو قریبه ده چې ډېره لویه خونریزي پکې شوې
یو مشر سړی دی هغه مشوره ورکړه چې نن به لاړ شو او سبا سهار د حرم په دې دروازو کې یو دروازه ده بنو شیبه په دغه دروازه باندې چې کم کس د ټولو نه اول راننوتو هغه به تیږه ږدي ټول بالکل صحیح ده ټول خلک خواره وارو شو لاړل او د دې خبرې پته هم دغه مشرانو ته وبل چا ده نه وه راز یې ساتلی په تېره شوه مشران راغلل انتظار کوي نو د ټولو نه اول په دغه دروازه باندې نبی علیه الصلاة والسلام راننوتو د هغه خبرو نو دوی خبر نو ټولې چغې کړې رضینا مونږ بلکل د په فیصله باندې راضي وو دا خو صادق او امین دی مونږ ډېر ازمایلی دی نو نبی علیه الصلاة والسلام پیغمبرانو ته خو الله د ټولو انسانانو نه زیات عقل ورکوي الله پیغمبر فرمایل څادر راوړئ خور یې که کوم ځای کې چې تیږه پرته وه د هغې په خوا کې د الله پیغمبر هغه تیږه راواغېسته څادر کې یې کېښوه او دې 12 سردارانو مشرانو ته یې ووې چې هر یو لاس واچوئ او دا څادر په لاس کې ونیسئ 12 کسانو ونیولو او د بیت الله شریف د ګوټ سره خوا کې کېښوده او بیا د الله پیغمبر کالي راواغېسته او هغه ځای کې کېښوده فټې که ټول په دې خبره باندې امنا صدق راووي راضي شو د بیت الله شریف دا مشرقي دیوال دی او د مشرقي دیوال دغه ګوټه دا جنوبي ګوټ دی دې اړخه دا دیوال ورغلی دی او دا هغه اړخه دا دیوال راغلی دی دا دواړه یو ځای شوي دي دی مشرقي جنوبي ګوټ کې حجر اسود لګېدلی دی ځکه دې ګوټ ته وایي رکن د حجر اسود او بیا د دې شا اړخ ده چې کوم د بیت الله شریف مغربي او جنوبي ګوټ دی دوی خو بیا دا دیوال ورغلی دی دا اخوانه دا راغلی دی دلته کې دا دواړه دیوالونه د یو بل سره ګنډلي شوي دي د دې رکن ګوټ نوم دی رکن یماني یمن اړخ لري او د بیت الله شریف چې کوم مشرقي شمالي ګوټ دی دې اړخ نه بیا دیوال ورغلی دی او دا هغه اړخ نه هغه او دا دیوالونه د یو بل سره لګېدلي دي دې ته رکن عراقي وایي عراق اړخ لري او د بیت الله شریف دغه دیوال ګوټ چې کوم مغربي شمالي ګوټ دی هغه دیوال دا سره لګېدلي دي دې ته رکن شامي وایي رکن عراقي او رکن شامي او د څلورو ګوټونو ته ارکان اربعه څلور ګوټونه ورته وایي دا د دې دیوال چې کومه دا حصه ده د حجر اسود او د بیت الله شریف د دروازې د ګسې درشلې په منځ کې یو نیم ګز یا سوه ګز عمره د دیوال چې کومه حصه ده دې ته ملتزم وایي ملتزم او دا هغه ځای دی چې د طواف نه پسه د دغه ځای سره سینه لګول او لاسونه ورباندې داسې لګول او دا مخ ورباندې لګول دا مستحب عمل هم دی او په حرم کې چې کم ځایونه مواضع الاجابت د دعاګانو د قبلېدو ځایونه دي د هغې ټولو کې اول نمبر هغه دغه ځای دی ملتزم او بیت الله شریف دروازې د مخامخه د منارې شکل دی او بیا د شیشې فریم ته راتاو دی بیا جال ته راتاو دی او د هغې په منځ کې غاټه تیږه پرته ده او هغې کې چې ورد د قدمونو نښې دي
نو دا مناره دا مقام ابراهیم نه دی، دا جعلی مقام ابراهیم نه دی. خلک دا خپل او مصلی وربانی مګي او تسبیح وربانی مګي، دا د سعودي حکومت نه جوړ کړی شوی، د دې زمانه د لوهارانو د انجینرانو جوړ کړی شوی. په دې کې دنه چې کومه تیګه پرته ده او هغه کې هغه نه خېدي، دا تیګه دې ته مقام ابراهیم وي، د ابراهیم علیه السلام د ادریدو زه. او بیا د دې مقام ابراهیم نه لږ شاته اړخ ده، او بیا چې یو څو قدمه دې ګسړه رواني دلته کې لاندې کوهې دي. یو څو کاله وړاندې په دې مطاف کې به اورې ورکوزې شوې او بیا لاندې بمبې لګېدلې وې او هغه ګوټ کې به شیشه وه، هغه پیپ به مخکاره کېده او ورسره خوا کې به انجینیر ناست و، هغه د شیشې نه ښکاره کېده. نو دغه پیپ دا هم په هغه ځای کې لګېدلی و چې کوم ځای کې د زمزم د اوبو چینه ده. نو دغه ځای نه چې کومې اوبه راوځي د دې اوبو نوم دی ماء زمزم، د زمزم اوبه. ابراهیم علیه السلام خپل بیبي هاجره او خپل ورکوړي بچی د اسماعیل هغه دغه ځای ته راوستل، کعبه رانه وه، واپس روان شو. ښځه ورپسې چیغې وایي په دې ځنګل کې، په دې دشته کې، په دې بیابان کې، مونږ دې شاته برېښو. ابراهیم علیه السلام جواب نه ورکړي. یو ځل دوه ځله درې ځله چې هغې اوازونه ورکړه، د پیغمبر بیبي وه، د پیغمبر مور وه، عقلمنده وه، نو بیا جواب اواز ورکوي چې الله حکم درته کړی دی، د الله په حکم دې مونږ برېښو. ابراهیم علیه السلام سر خوځولو چې او بیا ورته بیبي جواب ورکړه چې بس په مخه دی ښه، الله چې درته حکم کړی دی نو الله به زمونږ حفاظت کوي. ابراهیم لاړو علیه السلام، مور او ورکوټې بچی پاتې شو. یو څو ورځې هغه توخه، روټۍ، اوبه وغیره استعمال کې عرصه ختم شو. د څښلو اوبه هم د رقم نه لګېده، خوراک هم ختم شو. د هاجرې رضی الله عنها په سینه کې پیم ختمې شوې. بیا به په خپله هم تږې شوه او اسماعیل علیه السلام هم تږې شو. نو هاجرې د ځان لپاره، د اسماعیل علیه السلام لپاره د اوبو په تلاش کې ګیر شاپېره منډې رامنډې والي. خوا کې جوختې دوه غونډۍ وې مخامخ، دې اړخ ته د صفا غونډۍ وه او دې اړخ ته د مرو غونډۍ وه. دې غونډۍ ته به وخته او ګیر شاپېره به کتل، که څوک انسانان په نظر راشي، قافله په نظر راشي، کلي لوګې په نظر راشي، وربشمه چې مایوسه به شوه، بیا به را روانه شوه مروه ته، هلته به ودرېده او بیا به اسماعیل طرف ته کتل، شرمخې ونه خوري، زمرې ونه خوري، ګیدړې ونه تخلي، نور څه تکلیف ونه رسي. د صفا او د مروه په دې منځ کې یو داسې لاندې ژوره کنډه وه، دې ته به چې راکوزېده نو اسماعیل علیه السلام به د سترګو نه پناه شو، نو منډه به یې کړه زر، بیا به چې چړۍ ته وختله بیا به هغه په نظر راغله. نو مایوسه شوه، راغله چې کتلې نو اسماعیل علیه السلام چې کوم ځای کې د لوږې او د تندې نه پوندې والې، هغه ځای کې چینه ده او به یې راخوټکېږي، را روانې دي. د هغه وخت نه د اوبو دا چینه روانه ده او انشاءالله د قیامت ورځې پورې به دا رواني. او بیا دغه عمل د هاجرې د صفا او د مروه ترمنځ منډه الله خوښه شوه، نو د قیامت د ورځې پورې الله دا د حج د عمرې حصه وګرځوله او په هغه جوور ځای کې منډه دا د الله خوښه شوه، د حج د عمرې حصه وګرځوله.
دې غونډې ته صفا وي او دې ته مروه وي او په منځ کې هغه جوړه کنده. الله پاک دې په دې خبرو باندې ماته او تاسو ټولو ته د پوهې او د عمل توفیق را نصیب کړي. دا مختصر شی څه بیانو چې کوم ملګري اول ول حج ته لاړ شي دا نقشې په ذهن کې پرته وي بیا دته دومره اندازه لګي چې دا اوس هغه ځای دی دا اوس هغه ځای دی او چې هېڅ یې نه اورېدلي نه کتلي نه زده کړي او بیا دغه ځای ته دی لاړ شي بیا د هېڅ سود بول دی غریب نه خبر چې دا اوس څه شی دی داسې شی. الله جل جلاله دې دا راتلونکي حج د تمام عالم راتلونکي مسلمانانو مبارک چې الله فیصله کړې ده ټولو ته دې الله اسانه کړي او موږ تاسو ټولو ته دې الله په زندګۍ کې د اهل و عیال سره د قبولیت سره بیا نصیب کړي. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم.